او د دې دنیا د ټولو نه لویه کامیابي دا دوه رضا کول دي د الله ذات او د جناب محمد رسول الله. چانه چې الله او پیغمبر رضای تمام کائنات ترنه رضا دی. د چانه چې الله رضای الله وی د دې ټولو مؤمنانو په زړه کې به ستا دپاره محبت او مینه واچوم چې پیغمبر ترنه رضای ټول کائنات په زړه کې به ستا دپاره مینه واچوم که الله درنه خفو پیغمبر درنه خفو د ټول کائنات په زړه کې به ستا دپاره نفرت واچوم. سم کارونه به دې بدیږي سم کارونه به دې روانېږي په لاسو خپو کې به دې برکت ني زندګۍ کې به دې برکت ني په مال کې به دې برکت ني په جان کې به دې برکت ني په اولاد کې به دې برکت ني. د دنیا چې څومره انعامات تی په مخ ته ځمکه په یو شی کې به دې برکت ني مخ به دې بې سورۍ مخ به دې بې برکتۍ محترم. او چې دا دوه رضا یو د الله ذات او یو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم گویا د کائنات تمام کارونه د الله وایي زه سمومه لکه څنګه چې الله یو شي ته اراده وکړي په خپله خپله سمیږي دارنګې الله وایي چې زه د نارضا شم نو کارونه به دې خپله سمیږي. ته به صرف معمولي غوندې وسیله اختیار کړې نور کار به دله زه ټیک کوم و که زه درنه خفه وم او دا وجود دې ټوکړې ټوکړې شو په زما دې په خپل جلال باندې قسمي چې یو کار دې نه ټیک کېږي ځان به مړ کې ذلیله به کور ته واپس راځې محترم. ولې د خدای درد دې پرېښی دی د جناب محمد رسول الله در نه د مخ اړولې د محترم کارونه به د کوم ځای سم شي. او زه تاسو ته یو جمله نه الله بیا هم ډېر رحیم ذات دی. زه اکثرو تقاریرو کې تاسو دی موږ ټول د الله نه غافل یو محترم. زموږ ټوله زندگی په غفلت کې د الله او د رسول الله نه تېرېږي. زموږ ټوله زندگی د دنیا په حصول کې تېرېږي. موږ دا څه کوي چې زموږ بچي چې لږ غوندې رالویږي نو د دنیا چې لږ غوندې په خبرو زده کوي د خبرو چل زده کوي نو ستا بچی تا نه مطالبه کوي پلاره ماله خو ګاډی راوړه پلاره ماله سایکل واخله پلاره ماله پلانکې ټب راوړه ګرمي د لامب هم پکې ستا بچي په اسبابو پسې منډې وایي. وجه دا ده چې ته د الله نه غافله یې نو چې ته غافله یې محترم. هغه یو کس میان به یې نیول خو بچي له به یو تربیه ورکوله بچي له به یو تربیه بچیه دا به بچی لا خبرې زده کولې نو د ابتدا د زده کولو د خبرو نه مخکې بچی ګوره د الله نه غافله نشي. خو ماشوم نه پوهېده نو ماشوم نه پوهېده د پلار د زوی ته وي بچی د الله نه غافله نشي. مثال به ورکو وایي کومه مرغۍ چې مړه شي دا د الله نه غافله شي. کومه مرغۍ چې د شکاري د ګولۍ لاندې راشي نو د الله نه غافله شي ځکه راشي. کوم مئی چې د الله نه غافله شي نو د شکاري دغه ته راشي جال ته راشي. دغه رنګې ګورې بچي د الله نه غافله نه شوي زندگی تېرېده بچي له به تربیه ورکوله. یو پیره دا پلار ورته وایي بچي راځه میان نیسو راځه میان نیسو. زوی ځان سره بحر ته بوتلی دی میان یې چې ونیو کور ته را روان دی بچي میان هم نیولي دي نر به انشاءالله پروګرام کوو. بچي ورته وایي پلاره زه خو دا میې نه خورم. ولې نه خورې لږې لږې خبرې زده کړي دي او پوه شوي دي ولې نه خورې پلاره دا خو زه نه خورم. بچي ولې نه خورې دا خو حلال دي. نو ما تا نه دي اورېدلې کوم شی چې د الله نه غافله شي کوم مخلوق چې د الله نه غافله شي نو ګویا د انسانانو په جال کې راشي. دا مې د الله د یاد نه غافله شوی دی نو ستا جال ته راغی. هسې نه چې دا مې زما ګېډې ته لاړ شي او زما زړه پې باندې غافله شي. پلاره دا مې خو زه نه خورم هغه بچی چې لوی شه په کائنات سرزمین کې د هغه نه الله ولی الله جوړ که محترم چې زمونږ د بچو تربیه وشي محترم. دا چېرته بچي ته دا ویلي دي چې بچي یې مونځ د کړی د اوده کېږي مونځ د کړی دی که پلاران یې پخپله نه کوي نو ابراهیم پلاران یې پخپله نه کوي نو اوده شي نو هغه بچي ته څنګه وایي چې مونځ د کړی دی که نه محترم. ته بچي ته دا نشي ویلی نو چې مونځ د کړی دی که نه. او بچي ته د موبایل کې څه ګوري د دې کې څه ګوري ته راشه ما ته راوړه د وټسپ راته لږ راوړه ټیک ټاک راوړه کومه آی ډي دې جوړه کړې ده. نن زموږ مقتدیان آیډیانې جوړوي پې باندېګانې ورخیږي. الان کې تقاریر مې پې کړي دي دلته تقاریر هم اوري بیا پې ډنګ ډنګ خیږي. اکثر قسم دې د هلکان راته مخې رایي دا د مونږ پلان کې کس سبحان الله ووایي دا خو دلته مونږ ته ناست چې تا ګانه راکړه او هغه چا واورېده تا ګانه پې پرېښوده په آی ډي باندې او هغه چا واورېده غوږونو ته ورسېده
په یو حرف باندې ګناهونه ملاویږي د ګانې په یو حرف باندې ګناه ملاویږي نو څوک چې ګناهګار شو چا چې په آیډې ګانه پرېښې د هغه هم ورسره ګناه ته اوده یو د ګناه لیست درپسې شروع دی محترمو دې نه خبرې تاسو ته پته ده ته اوده د اس ګویا زه یو بله جمله وایم هغه انسان چې اوده دی دا مرفوع القلم دی توجه شته کم انسان چې اوده دی نو مرفوع القلم دی لیکل ورپسې پرېختې نه کوي خو که په آیډۍ یې ګانه پرېښې وه او دې اوده دی او د ده د ټیک ټاک آیډي چا راواړوله او ګانې یې وورېده نو پرېختې ان نډي د ده لسته ګناهونه وخېجئ محترم ته اوده یو ګناه درپسې خېږي سم خیال دی محترم دې باره کې هم څه خیال دی خوښه نه ده چې دا ټولې آیډۍ بین کړم نعت پې نشم لګولی تلاوت پې نشم لګولی نو دا شی خو نه دی په کار قربان زه تاسو دا تقاریر څه دپاره اورئ دا امام درته لګي قسم دی د کلونو نه د علماو مرۍ اوشلی دی او ستاسو په ذهن کې نه راځي دا فقط د غوږونو د چسکې دپاره خو نه دی چې ته ور یار مولوي صاحب خو ډېر ښه تقریر وکړه ستا پې عملي میدان خالي دی محترمو مزه نه کوي قسم دی ستا پې عملي میدان خالي دی نو ما یو جمله وویله چې موږ ټول د الله نه غافله یو نو دا کارونه زه کېږي ښه د الله نه غافل اول د الله نه غافل او بیا د محمد رسول الله نه غافل مو یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات